الله رب العزت بندگانو لا ډیر زیات ثوابونه ورکوي، ځکه الله رب العزت پر خپل بنده باندې د اویو میندو نه سیوا خفه کیږي. نو په لږ معمولی عمل باندې الله رب العزت ډیر زیات ثوابونه ورکوي. ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای کله چې سړی بازار ته نوځي، بازار ته داخليږي او د یو کلمه ده چې هغه وایي، نو الله رب العزت له كتب الله الف حسنه، الله رب العزت له لس لک نیکی ورکوي. معمولی عمل باندې الله رب العزت له لس لک نیکی ورکوي. ومحا عنه الف سیئه، او لس لک گناهونه داته الله رب العزت لري کوي، معاف کوي وته. او بیا څه فرمایي؟ رفع الله الف درجه، الله رب العزت را 10 लाख درجه ورکوي، 10 लाख درجه اوچتي. وبنا له بیتا فی الجنه، او الله رب العزت له په جنت کې کور ورکوي. نو ګوره معمولی عمل دی، لیکن الله څومره خفه کیږي چې بنده معمولی عمل هم وکړي، الله رب العزت له 10 لک نیکی ورکوي، 10 لک ګناهونه ته معاف کوي، او 10 لک درجه له الله رب العزت چوتي او کورم له جنت کې ورکوي. الله داسې مهربانه ذات دی. نو معمولی عمل چې بازار ته ورنوځي نو کلمه به وي، هغه کلمه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ګوره دا مختصر الفاظ دي او څومره زیات اجر به الله رب العزت ورکوي. نو چې بازار ته نوځئ، تاسو بازار ته نوځئ یا تاسو بازار کې، نو دا کلمه تاسو وایي. الله رب العزت په یو خدای چې تاسو حفاظت په الله رب العزت بازار کې کوي. دویم دا چې ګناهونه بند نه کیږي، او دریم دا چې الله رب العزت په ثوابونه دومره ډېر درکړي.